وجه د حصر وجه د حصر دا احکام شرعیه به خالی نوي دا احکام شرعیه به خالی نوي یا به تعلق د جوارح سره وي او یا به تعلق د قلب سره وي کچرتا تعلق د جوارح سره کیفیت د عمل سره جوارح سره دیتا احکام فرعیه وی احکام عملیه وتوي او کچرتا تعلق د اعتقاد سره عقیدی سره قلب سره تعلق راغلیو نو دیتا بیا احکام اصلیه وی او احکام اعتقادیه وتوي سوتوي علم العقائد متوي كان دا عقیدی علم متوي لکیږي احکام شرعیه سو قسم شو دو قسم شو یو فرعیه او بل اصلیه نو احکام شرعیه دو قسم تر از ته وای نو بیا ته خبره وپټی کو زه په زه باندې اعلم پوش طالب جانا مصنف صاحب امر راوړلو د دې د پاره چې دا رسونه خبره ډیره زیاته مختم بشان معترض اعتراض کوي د اعلم په ځای باندې به سبه ویلې وي واعرفوا ذکا معرفت حاصل کا اعلم ولي ویلې جواب مونږ وی اعلم په کلیاتو کې استعماليږي او واعرف دا په جزئیاتو کې استعماليږي او قواعد د علم کلی دي نو د دې د وجه نه وعلم ویللې او واعرف ویللې یا لکه پوښ اعلم پوش طالب جانا ان الاحکام الشرعیه تحقیق سر احکام شرعیه احکام جمع د حکم ده او حکم په دولس معانی سر راځي یو خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين کنا اقتضاء او تخیرا یو حکم په دغه معانی سره او د قضیه سره او د نسبت سره محکوم به سره تقریبا 100 معنی برابرېږي دولس معانی برابرېږي ان الاحکام الشرعیه احکامات شرعیه ولکه شرعیه کوم مترویل کی هغه احکامات چې مستنبط من الكتاب والسنه والاجماع مستنبط د کتاب نوی سنت نوی او د اجماع احکام شرعیه شی ویللې نو احتراز یو کو د احکام الدنیا نه د چانه احکام الدنیا نه ولکه احکام د دنیا چې دینو لہذا پېښور ته بسنګ زی پیش په خبره غنم بسنګ کرے او پلان کې کار بسنګ کې نو د احکام الدنیا دي کنه د دنیا سره تعلق راغلي دي او احکام شرعیه منځ بسنګ کې روزه بسنګ نيسي پیش په خبره با جنت او دوزخ او دا ټول د احکام شرعیه دي نو احکام شرعیه لکه دا خو ډیر دي خو منها بعض د احکام شرعیهونه ما هغه دي يتعلق بكيفيه العمل چې تعلق لري په سفوري تر طریقې د عمل فور تر طریقې د عمل منځ بسنګ کې او داس په مخ کې وکړي بیا په قبله ته مخ کې او بیا به بس خشوع خضوع سب الله اکبر ناغه تر طریقه د عمل نه کنه دا څنګه چې عمل مقصود دی دا شانتا کیفیت مقصود دی کیفیت هم څه دی مقصود
د سینه چې بیا د سودرېږي او شاکر ذاکر منځو کې نجی تر طریقه هم کې لحاظ او د چردام طهارت د مکان طهارت لباس بدن یا لکه پوه پښولې کیفیت تر طریق قبله تر لا سوچتاول او نو دا کیفیت د عمل نه کنه بکیفیت العمل فتر طریقه د عمل وتسمى فرعيه هلکه دا احکام شرعیه چې تعلق کیفیت د عمل پورې دی د جوارح پورې تعلق دی دا مسمى کیږي فرعيه پس سره هلکه دا فرعیه وتولی وی نو فرعیه وتزکوي چې د دې تفریع شوی د په اصول الاعتقاد باندې تفریع شوی دا هلکه اول به عقیده اولره چې الله شته دی چې سوای حق وی رسول الله مبارک دا رسول او خاتم النبیین دی عقیده دي صحیح شو بالکل دی اقیم الصلاة وآتوا الزکاة احکام شرعیه پاغي باندې بنا شو کنه بنا منجوب شروع نو فرعیه وتزکوي چې دا احکام موقوف دي تر عقاید پورې موقوف دي اصول الاعتقاد پورې موقوف دي چې موقوف دي نو زکه ورته دا فرعیه ویږي وتسمى دا مسمى کولای شي فرعیه فرعیه وعملية أو دي تسمية عملية لأنه يتعلق بالعمل ندي تعلق سفور دي عمل فور دي منځ او د ټول د عمل سره تعلق لري کنه د سینه چې ټکه منځ نه کوي چې زمازله صفا دي پیش په خبره باندې اواز کسان نه کنه بعضی وی د سپیش په خبره باندې او د پنجاب پیرانم داسې وی د تنګي کې یو کسو ذهنم پور رسیدلو نو لہذا ګیره به صفا سو تخریل را چابت تاسو کوی د کوی د دزله ګیره نو لہذا دا من بنا اهل ذهن د فور رسیدل نو عمل چې عمل وکې کنه الګه 24 غنټه ذکر کې چې موز نه کې فائدہ نشته علم کول دا د مستحبات ندي او چې یو موز د پرې خوستل روزي فرض د پرې خوستل بس لاړې ځان د تباہ برباد کا ذاکرہ سوچ دې برابر دی دې ته سوچم کې ها وتسمى فرعيه وعمليه نو احکام شرعیه تعلق د عمل سره لري ته احکام فرعیه او عملیه ومنها بعض د احکامنا منها کې حاضمیر چاته راځي دي احکامات ته ومنها ما يتعلق بالاعتقاد تعلق لري سفوري اعتقاد پورې عقیده پورې تعلق لري ظاهرا معترض یو اعتراض چالک اعتقاد دا خو یو مصدر دی سده او مصدر او دا مصدر راغلی دی کې حکم نوي او حکم خو چې دینو دا خو تقاضا د طرفینو کوي تقاضا د څه کوي طرفینو کوي دوه طرفونه غواړي موضوع محمول غواړي په حملیه کې او په شرطیه کې مقدم او تالی غواړي په شرطیه کې څه غواړي مالک حکم احکام شرعیه هغه کې حکم به تقاضا د طرفینو کوي او اعتقاد چې دین لہذا دا خو بسيط دی چې بسيط کړو د دې سره کوئی تعلق نشته دی یا لکه په اعتراض باندې کوم جواب
منگو استا اعتراض با علی واردی دلی که زمونگ دا اعتقاد نه صرف اعتقاد مراد بی زمونگ اعتقاد نه دا مصدر مبنی الى المفعول مراد ترنا معتقد دی مراد ترنا سدی معتقد لکه دا حکم چې تعلق په معتقد پورې لري چې په کوم باندې عقیده راغلي دا حکم په وارد شوی دی او بیا خو هغه تقاضا د طرفینو کوي کنه یا لکه پوه شولې په دې باندې خبر اسانه ومنها بعض د احکامات شرعیونه ما هغه يتعلق بالاعتقاد چې تعلق لري اعتقاد پورې معتقدات سره تعلق لري الکه جنت دا اوس معتقد د مسلمان دی کنه د جنت قبر کې خوشاله نه دا معتقد د چا دی د مسلمان دی تعلق لري بل اعتقاد پورې وتسمى اصليه نو دا مسمى کیږي اصليه یہ عقائد اصلیه ویا سوته وی عقائد اصلیه زکدا اصل دي د احکامات د پاره احکامات فرعیه په دې باندې بنا دي کنه تسمى اصلیه اصل متوي اصل وتولي وی زکه احکام د فقه دا متفرع دي راوستلې شوی دي علیه په دې باندې واعتقاديه او دې ترسم ویل کیږي اعتقاديه متویل کیږي ځکه دا مقصود دي د عقیدینا عقیده کې دا مقصود دي کنه علوم عقیده والعلم المتعلق بالاولى علك علم چې المتعلق دا علم چې متعلق وي بالاولى بكيفية د عمل پورې اولا نه مراد څه دی بالاحکام المتعلقه لکه اولا او اولا کې څه فرق دی اولا او اولا اولا او اولا اولا اولت واولا افضلت ها نس اولا اولا یو اولا دا او بل اولا دا اولا په تعدد کې ها اعتبار تعداد سره څه عدد تعداد سره تعلق عدد سره ها اولاد اعتبار د مرتبه سره دا تصور اولا او اولا دې څه دا صيغه د صيغه ها او اولا د مذکر دی تو خو به سات بل صدا اولا او ثانیه لا اولا ډېر دې یا الدرجه الاولى درجه اولى اول نمبر خپل توجيه اولى ها الدرجة الأولى خاجي لك علم هغه چې تعلق لري اوله پورې چې هغه کیفیت د عمل دی نو دې ته علم الشرائع ویا او علم الاحکام متوي چې د سره تعلق وي کیفیت د عمل سره تعلق وي نو دې ترا علم الشرائع وي علم الاحکام متوي علم الاحکام لك علم الشرائع علم الشرائع وتولي وي علم الشرائع وتدديد وجنوي چې دا مستفاد دي د شرعنا مستفاد دي د شرعنا مستفاد دي د شرعنا جو علم الاحکام متوي سم وتوي احکام وتزکوي چې فهم او ذهن دې تر زرزي چې کله څوک دا علم الاحکام یاد کینو خلق دغه چې کیفیت العمل سره تعلق وینو دغه ته ذهن سبقت کوي
دغه ته ذهن څه کوي سبقت کوي مخکواله کوي نو د دې د وجنه د ته علم الاحکام ويو سوته وي علم الاحکام متوي والعلم المتعلق بالاولى يسمى دا مسمى کیږي دا علم الشرائع او علم الاحکام ولي لما د دې د وجنه انها دا علم الشرائع لا تستفاد دا نمستفاد کیږي الا من جهه الشرع مگر د جهت د سنا د شرع نه راځي د جهت د شرع نه دا فهم کیږي کنه الکه که شرع نه وینو د احکامات فهم کیدل لا تدرك لولا الخطاب الشارعي لا تدرك دا نمدرك کیدل لولا الخطاب الشارعي کچرته نه وي خطاب د شارع او د الله جل جلاله لما انه لا تستفاد دا احکامات نه مستفاد کیږي الا من جهه الشرع مگر د جهت د چانه د شرع نه راځي ولا يسبق الفهم او مخکوالم نکي فهم ذهن عقل عند اطلاق الاحکام په وخت مطلق والی لکه چې مطلق احکامات ذکر شي خلق ترنم دقا احکامات اخلی چې داغه تعلق د کیفیت العمل سره وي دغه ترنم اخلی د اطلاق الاحکام فهم سبقت نکوي فهم الا الیها مگر دغه احکامات یا لکه پوی پښولي امیر سے جیو اعتراض ذهن بکوچ هغه دا دې ته څوک در باندې اعتراض کی عام او مطلق کې څه فرق دی عام او مطلق کې څه فرق دی څه جواب به وته ورکړي عند الاطلاق کنه مطلق والی احکامات ذکر شي دا شاملېږي افراد کثیره او مفرد دا فرد واحد هم شاملېږي مفرد خو موږ نه یاد کړی دي مطلق دا فرد واحد هم شاملېږي او عام نه شاملېږي فرد واحد ته افراد کثیره په مطلق کې سیوا نه وي په مطلق کې افراد سیوا نه وي او په عام کې افراد سیوا وي ته د سیوي معین سیستم دا مطلق څه شی دی د عام څه شی دی فرد دی که د عام نوع ده که د عام د پاره دا جنس دی که د عام په مقابل کې دی بغیر کوي دا تعریف یې زه نه غواړم زه د عام او د مطلق ترمنځ فرق غواړم چې یو آسان فرق یې وکړي خو بدلیلین وي بلا دلیلین نه وي شاهجان قاری ادریسا سو استا کمپیوټر سے ادراک کی کنه کوي یونس پولیس خاجي فرقونه ډیر دي خو یو فرق ځان سره یاد وساتئ چې مطلق او مقید چې دی مطلق او مقید دا اقسام د خاص دي او عام په مقابل د خاص کې دی
چې عام په مقابل د خاص کې شو عام په مقابل د قسم د خاص کې شو چې هغه مطلق دی اوس ذهن به چلاوا ذهن د فور رسیدل ورودي راځي ولا يسبق الفهم عند اطلاق الاحكام الا اليها وبالثانيه او چې تعلق د چا سره وي وبالثانيه دا وبالثانيه په چا باندې عطف دی العلم المتعلق بالثانيه چاله کا تعلق لري چا پوری بالثانيه په ثانیه په دویم سره تعلق لري چې هغه اعتقاد دی سدي دې تسویل کې علم التوحید والصفات دې ته علم د توحید او علم العقائد متوي کړه علم التوحید والصفات دا متوي کې یو طالب نو هغه پیرډ لنو راغلی مال کول سبق لنه نه ویل وې زه بیمار یم مال داس ظاهري آثار خو دې وای چې ټیک ہے وې زه باطینی بیمار یم مال باطینی بیمار وغه مسلمان شرک دی او کفر دی او حسد دی او کینه نو هغه دغه ته باطینی بیماری ویل سو ته لکه غاخ درد یا سکره زهر غیر خطا شی اوسه وبالثانيه علم التوحید والصفات دته علم د عقیدی سره تعلق نو علم د توحید او علم د صفات بیا در باندې معترض اعتراض چالک د عقیدی سے تعلق وی دا حشر نشرم دی او یا لک حساب کتاب هم دی جنت هم دی او جنت کې نعمتونه او دغم دي تا صرف علم التوحید والصفات دا خو نه دی علم التوحید او علم الصفات خو صرف نه دی تفتزانی صاحب د دینه جواب کوي چې دا علم التوحید او علم الصفات دا اشهر او اهم مباحث دي او دا نور چې دینو دا دومره اهم نه دي ولکه دا د توحید او د صفات دا مسله پکې ډیره زیاته اهم ده چې همدنو د دې د وجنه تعبیر د طول علم الشرائع او د علم الكلام تعبیر د علم الصفات او د علم التوحید یا لکه خبر آسان سمو بگی نشتا وبالثانیه علم التوحید والصفات لما د دې د وجنه ان ذالک تخصیص ردا توحید او صفات اشهر مباحثه دا ډېر مشهور تر مباحث د علم الاعتقاد دي واشرف مقاصده او عزتمن مقاصد د علم التوحید مرجي ذهنم فور سید الرجي نو د دې د وجه نه ته علم التوحید او علم الصفات متروي بس خلاصه د احکام شرعیه دا بخالی نوي یا به د کیفیت العمل جوارح سره تعلق وي او یا به د اعتقاد قلب سره تعلق وي کچرته د کیفیت العمل جوارح سره تعلق وو د علم احکام فرعیه او احکام عملیه وتروي فقه وتوي آسان وای فقه وتوي او یا لکه چې د اعتقاد سره تعلق وي قلب سره تعلق اعتقاد دې تر علم الكلام وي علم العقائد وتوي ذهن د فور سره علم الصفات والتوحید وتوي لکېږي ذهن بکلاو ساتي ځکه کې به تشرح المقاصد ګوري پاغي کې به تا مختلف الفاظ راځي نو استاد ذهن وسیع نوي نو بیا به الته کې د باندې خلط او ګډوډواله به در باندې راځي ذهن فور رسید د دې د وجه نه بس کلکواله بکی زبست